د روژې درېیمه عشره شروع شوې ولې ګراني هم هغه شان مخ په زیاتېدونکې ده. د روژې په دې مبارکه میاشت کې د نورو امروزه استعمال څیزونو په رنګ سبزیانې هم ګرانې شوي او بینډۍ، تورۍ او کریلې په شمول د نورو سبزیانو نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د مردان سبزي منډۍ کې کور لپاره مختلف سبزی اخیستونکو کسانو سنو اف ام ته صدا رنګ وویل. مهنګایي ده که هغه پیاز دی او که ټماټر دی او که دال دی او که لوبیا ده او که غوړي ده او که بجلي ده، دا د ګورنمنټ ذمواري ده چې د هغې دپاره هغې قدمونه اخلي او وعدې اخلي چې مهنګایي کنټرول شي. څه شي ارزان دی؟ دا د عثمان اوس په 250 روپۍ دا کیلو کچالان دي ورته. که چرګان لو راشي 50-60 روپۍ یو کیلو ورکړي چرګانو، په 900 روپۍ غوښه کیلو ده. که یو خوا ځایي اوسېدونکي د ګرانۍ څخه پریشانه دي، نو بل خوا سبزي خرڅونکي وایي چې دوی ته هم سبزي ګرانه ملاویږي او بیا په تیره د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د سیوابالي اثر هم په نرخونو پریوزي. پټرول ګرانېدو سره الډي کرایانې پې ورکوي، نو چې پټرول ګران شي د ملک هر یو څیز په بره ځي. دې سره به چې کرایانې سیوا شي نو بیا دا زور زمونږ نه وباسي چې موږ پکې له 70 روپۍ ګټو، زور به عوامو له. دا یو ژوندی حقیقت دی چې د خیبر پښتونخوا نورو برخو په رنګ مردان کې هم ګراني د اسمان سره خبرې کوي او د ځایي اوسېدونکو ژوند یې عذاب کړی دی. د ضلعي انتظامیې دعوې او چاپې د کاغذي کارروایۍ او پوټوسیشن نه سیوا څه هم نه دي. پکار دا چې ګراني قابو کولو لپاره د زړه د اخلاصه کار وکړی شي.